السلام علیکم. د معدې باره کې ډېرو کسانو غوښتنه کړې وه، کمنټس به یې لیک شوي مو، په واتساپ باندې میسیجونه ډېر زیات راغلي وو. نو که کوم کسان اوږده خبره نه خوښوي د هغوی دپاره مختصر خبره دا ده چې د معدې زخم ولې پیدا کېږي. مختصر جواب چې کله ستا دفاعي نظام د معدې چې کوم دفاعي وال دی دا کمزوری شي، کوم دفاعي دیوار دی او یا تیزابیت ډېر زیات شي، نو ستا په معده کې به زخم پیدا کېږي. مختصر جواب دا دی. اوس کوم کسان وایي چېرې موږ د دې خوراکونو نه کوم خوراکونو سره سیوا کېږي، کوم سره نه سیوا کېږي، په کومه طریقه باندې کېږي، کوم ځان پوهول غواړي، نو هغوی د پروګرام مکمل واوري. دا زموږ سره د معدې عرضي غوندې سټرکچر دی. معده الله تعالی جوړه کړې په دې طریقه د دریو لیرونو ده. د دې دیوال چې کوم دی لکه څنګه چې ما سره دا کاټن دی په لاسو کې، دا یو، دا دوه او دا درې، په دغه طریقه باندې دا جوړه ده. د دې چې کوم دننه اندروني چې کوم لیر دی هغې ته ویل کېږي میوکوزا، ورپسې چې کوم لیر دی هغې ته ویل کېږي درمیاني، هغې ته ویل کېږي سب میوکوزا، او چې کوم بیروني دی نو هغې ته ویل کېږي مسکولیرس ایکسټرنا. او لیر بار بل هم د خو چې کله د السر ذکر کېږي نو صرف دا پکې راځي. دا د معدې بناوټ شو. اوس د دې عمومي السر چې دا کله پیدا کېږي یا زخم پیدا کېږي نو د دې زیات تر نقصان په دې میوکوزا کې په دې کې وي. اول به موږ خبره شروع کړو د تیزابو نه. تیزابیت څه دی؟ تیزاب د بلډ پرشر غوندې یا د شوګر غوندې یو څیز دی. دا په نارمل رینج کې خامخا په وجود کې پکار وي، په نارمل مقدار کې. که دا کمیږي نو هم د وجود لپاره نقصان دی، که دا سیوا کېږي نو هم د وجود لپاره نقصان دی. څنګه چې شوګر کمیږي او څنګه چې بلډ پرشر کمیږي، څنګه چې شوګر سیوا کېږي، څنګه چې بلډ پرشر سیوا کېږي، دواړو حالاتو کې هغه نقصان وي. د تیزاب پیدا څه ده؟ د تیزاب پیدا دا ده چې دا په نارمل مقدار کې وي، چې دا موږ له پروټین لکه غوښې، انډې او دالونه، لوبیاګانې وغیره دا هضم کوي. ویټامین B12 د دې په ډایجیشن کې هم زموږ سره امداد کوي. او د دې نه علاوه چې تیزاب په معده کې پراته وي نو چې په خوراک کې موږ کوم جراثیم واخلو نو ډېر جراثیم الله تعالی د تیزابو د برکته هم په دغه معده کې استکیل کې ختم شي. اوس د تیزابو مقدار کله سیوا شو څه به کېږي چې کله تیزابو مقدار ډېر زیات شي نو د معدې یو حفاظتي په قلار قلار هغې راتاویږم د معدې یو حفاظتي لیر دی. په دغه طریقه لکه څنګه چې موږ ډسبین کې په تیلې کې څه واچو او هغه بیا د هغې نه واپسې کې راوچتو نو ډسبین دننه ماحول چې کوم دی هغه دغه تیلې په وجه باندې صفا پروت وي. هم په دغه طریقه باندې دی کې ګیر چاپېر یو حفاظتي لیر تاو دی او هغې ته ویل کېږي میوکس ممبرین. دا میوکس ممبرین د 5 نه والې د 9 ورځو پورې الله تعالی هر هفته کې، مطلب د هفتې نه دا نه وړي، په هفته کې دا مکمل دا ګیر چاپېر داسې تاو دی د معدې نه داسې. دا میوکس ممبرین چې دی دا د هفتې نه زیات نه اړي او په هفته کې دننه دا بدلېږي. دا نوی میوکس ممبرین هر هفته کې راځي، په یو میاشت کې 4 پیرې. نو اوس چې کله د تیزاب مقدار دونه زیات شي چې دا میوکس ممبرین دا کوم چې حفاظتي لیر دی دا یې نشي برداشت کولی نو دا ډسبین دا تیلې بشلیږي او کوم سیس چې په تیلې کې پروت دی هغه به لاندې ډسبین ته وررسېږي. تیزاب سیوا کېږي په څه وجه باندې؟ تیزاب هله سیوا کېږي چې کله موږ په خپلو خوراکونو کې سټرس دباو موږ ډېر زیات واخلي یا موږ دباو واخلو، پریشانه یو، سموکینګ چې کوم کسان سیګریټ څکي، کیپین، څوک چای مې ډېر زیات استعمالوي، کاربونیټډ ډرنکس کوم د پیپسي میپسي دا بوتل چې څوک ډېر استعمالوي، مرچکي مسالې چې کوم دا څیزونه څوک ډېر استعمالوي دا د تیزاب مقدار سیوا کوي. انسیډ په بله طریقه باندې ډیمیج کوي. د معدې حفاظتي دیوال تاسو ته ما ویل چې یا تیزاب په مقدار کې سیوا شي یا د معدې حفاظتي دیوال چې کوم دی یا کوم حفاظتي سکیورټي د هغه موږ سره کمزوري شي. د معدې چې کوم دی په دې کې یو سیس پروت دی چې هغې ته ویل کېږي پراستاګلینډین. دا یو څوکیدار دی په ساده الفاظو کې. دا څوکیدار د معدې په دې طریقه ده چې دا د معدې حفاظتي جال په دې باندې تاو دی. دا څوکیدار څه کوي؟ دا که کله دې ځای کې موږ ته تیزابیت سیوا شي نو دا څوکیدار دې سیلز ته وایي ته باید کاربونیټ خارج کا. او دویم نمبر د پراستاګلینډین د دې څوکیدار د دې اواز صحیح. دویم نمبر چې کله موږ دا حفاظتي تغذیه په ځای باندې فرض کې کمزوري کېږي، په دې کې کومه خښته کمزوري کېږي نو دا د اپیتیلیل سیلز ته وایي چې ته میوکس خارج کا. د دې میوکس ممبرین د دې مطلب دا دی چې میوکوزل سرفیس چې دا خښتې چې کومې دي په دې ځای کې دیوال کمزور شي دا ټیک کا. نو ما وختي ویل چې موږ ته زخم الف پیدا کېږي چې موږ ته تیزاب د حد نه سیوا شي یا موږ ته چې کوم حفاظتي دیوال دی هغه کمزوری کېږي. نو اوس به حفاظتي دیوال ولې کمزوری کېږي چې کله موږ ته پراستاګلینډین دا څوکیدار چې کوم دی چې دا یا زموږ سره په صحت باندې کمزوری شي یا لون کون شي. دا په صحت باندې کله لون کون کېږي چې کله موږ بروپین، پانسټان یا دا سیزونه خورو. اوس چې کله موږ د تبې دپاره یا د وجود د درد دپاره بروپین اخرو، پانسټان اخرو یا هر یو سیز اخرو، ډیکلوپینیک سوډیم اخرو، نو هغه خو په دې نه پوهېږي چې مطلب لکه زه د دې پراستاګلینډین ته به زه غږ نه کوم چې کوم ځای کې د معدې څوکیدار ناست زه به دا بچ کوم د باقي پاتې وجود کې چې کوم پراستاګلینډین زه به دا ختموم. نه، هغه دپاره دا ټوټل پراستاګلینډین دغه دپاره پکې ګوډ او بیډ پراستاګلینډین نشته. هغه دا پراستاګلینډین هم ځان څخه ختم کړي یا کمزوري کړي یا یې کم کړي یا یې کمزوري کړي. چې کله دا کمزوري شي نو بیا دا اواز نشي کولی چې ته به یې کاربونیټ خارج کړه، تیزاب کنټرول کړه یا تی میوکس خارج کړه او د معدې دیوال مضبوط کړه. چې کله دا
لږ تیزاب هم فرض کړه مطلب اوس ما بروپین ګولۍ وخوړه د هغې مطلب دا نه چې ګینې په دې ځای کې اسیډیټي تیزابیت ما سره بروپین ګولۍ سیوا کړو بروپین ګولۍ نه ده سیوا کړی بروپین ګولۍ یا پانستان ګولۍ پراسټاګلنډین چې کوم څوکیدار دی چې کوم څه تیزابیت کنټرول کوي نو هغه د دې اواز نه وباسي چې هغه د تیزابیت سیوا کیږي او ته دا بایکاربونات خارج کړه دا به اواز نشي کولی دا د ځکه چې کوم پراسټاګلنډین پراته دي چې دا اواز نشي کولی بایکاربونات به نه راوځي چې کله بایکاربونات نه راوځي تیزابیت به خود سیوا کیږي دویم نمبر بل طرف ته دا مپلیچ کو چېرې د معده کې کم دیوال کې کم ځای ډیمیج کیږي د دې دویم نمبر کار دا و چې راته میوکس پیدا کړه د معدې چې کم حفاظتي لیر دی دا مضبوط کړه اوس پراسټاګلنډین موږ بروپین پانستان ورین یا ډسپرین وخوړې نو هغه اواز موږ نشي کولی دوه اواز به د کوی چې راته میوکس ممبرین چې کم دی موږ سره دیوال مضبوط کړه د هغې په مقابله کې دا دیوال په کمزورتیا باندې راشي چې کله دا دیوال په کمزورتیا باندې راشي نو دا تیزاب په دې باندې زورور شي او دا ایسته کټ کی چې دا کله کټ کی نو یو خو هایپر اسیډیټي چې کله موږ ته تیزاب د حد نه سیوا شي نو زمونږ وجود قدرتي تور چې مطلب نه بل السر پیدا شوی نه بل زخم پیدا شوی ایروجن به پیدا شوی خو موږ ته به سنسیشن کیږي چې ګوره مطلب حالات خرابېږي نو په دغه وخت د هایپر اسیډیټي په وجه باندې هم د انسان په معده باندې درد راځي دا څه چې کله موږ استعمال کوو موږ ته دا موږ چې عموما د یو خبره ته بل په دې کې کومه چې موږ عموما د معدې مریضان چې کوم موږ د اسیډیټي مریضانو د هایپر اسیډیټي مریضانو د ایروجن او د السر مریضان تقریبا چې لکه ډیر کم دي دا نه چې نشو په تاسو کور کې یو مریض وته چې نه تا خبره غلطه وکړه زه دا نه يم چې نشته خو اورال خبره کوم چې په دې کې د هایپر اسیډیټي مریضان ډیر زیات دي او د ایروجن یا د السر ولا مریضان کم دي اوس په لومبي وخت کې به دا څه کوي په لومبي وخت کې به دا شي چې دا ایروجن کې السر بنئ دا بل کې د غوندې د ستنو مریا د ګنډول د ستنو مریا دا لیر بکټ شي او دا کوم چې اپیتیلیل سرفیس دی دا کوم سکیورټي وال چې دته لګیدل کوم جالي دا کټ شول او دا تیزاب دته ورسېدل اوس یو خبره پکې بل اهم ترینه دلته موږ ویل چې تیزاب چې دا موږ سره د پروتین ډایجیشن کې موږ سره دا پروتین هضمي په چرته د معدې دا تیزاب دا چرته موږ راوالو او د لاس د پاسه په اصلي اوریجنل شکل کې لکه دې کې د پروټون پم نه کم تیزاب راوځي او موږ هغه د لاس د پاسه واچو نو دا به موږ د لاس سرمن سيزي دا به د لاس سرمن کټي السلام علیکم دویم نمبر تیزاب موږ سره پروتین په خپل باندې نه ډایجست کوي دغه په ډایجیشن کې په خپل باندې امداد نه کوي چې کله موږ سره پروتین راشي نو په دې کې زموږ سره سټور پیپسینوجن پراته دي هغه دی ډایجستیو انزایم پیپسینوجن ما خو مالي کل برابر کړ زما کسان په دغه کې مخه مجبوری ده پیپسینوجن پراته دي چې څنګه پروتین راشي نرو سیستم ته پته ولګيږي نو نرو سیستم ایسته پیپسینوجن د معدې طرف لري چې کله پیپسینوجن راوځي دا په ان اکټیو پام کې دا ډایجستیو انزایم دي نو دا په خپل باندې پروتین نه دا تیزاب په خپل باندې پروتین نه هضمي چې کله پیپسینوجن زمونږ د معدې طرف کوشي دا تیزاب د دې سره کیمیاوي عمل کوي او دا کنورټ کی پیپسین ته نو همدغه پیپسین به موږ له پروتین هضمي ما وختي ویل چې موږ له پروتین په ډایجیشن کې زموږ سره امداد کوي نو هغه په خپل باندې دا امداد نه کوي هغه د پیپسینوجن کنورټ تو پیپسین او په دغه نظام باندې دا به موږ سره پروتین هضمي کله چې دا تیزاب موږ راوالو یا په دې کې دا پیپسین موږ راوالو پیپسینوجن نه پیپسین نو دا زمونږ د لاس سرمن چې دا سيزي اوس چې دې کې دا حفاظتي لیر کټ شو په سوجه باندې یا تیزاب ډیر زیات شو او یا بروپینو پانستانو دې سيزونو زمونږ حفاظتي دیوال کمزوري کوي یا اچ پایلور یو جراثیم دی هغه هم کمزوري کوي چې کله د دې په جمعنه دا لیر کټ شو نو د دې تیزاب ورسې نو کوزه ته ورسېدله کم چې د پروتین نه جوړ دی او چې هغه څنګه تیزاب ورسېدل نو ماته ستویل چې کله تیزاب چرته موږ د لاس د پاسه واچو دا موږ لاس سيزي او کله پیپسین چرته موږ خپل لاس د پاسه واچو دا موږ لاس سيزي حفاظتي لیر د منځ کټ شو په دې کې سره پنچر راغی دې کنډیشن ته به لیکيږي ایروجن تاسو به د لیکل الله تعالی دې وکړي چې ښکار شي ما سره A31 موبایل دی او هغه باندې کیمره به والله علم چې څنګه دې ته لیکيږي ایروجن که په دې وخت پرس کدي وسړي بار دا ډیکلوپینیک سوډیم او دا بروپین او دا ورین ګولې استعمالي یا دغه سره د کاپین او دا سيزونه چې کم سيزونه تیزابیت سیوا کوي هغه سي استعمالي یا کم سيزونه د معدې حفاظتي دیوال کمزوري کوي حفاظتي پروټیکشن وال چې کم دی هغه کمزوري کوي هغه استعمالي نو دا سيزونه په مزه باندې دغه پنچر برور سیوا کیږي چې سیوا کیږي دا به 3 mm ته 4 mm ته 5 mm ته 6 mm ته رسیږي او دغه کنډیشن ته به لیکيږي السر نو السر په دوران کې چې کله دا ایریا سیوا شي ایکسپوز شول پروتین پیپسین تم سیوا ایکسپوز شول او تیزاب تم ایکسپوز شول نو تیزاب او پیپسین دا چې دواړه کله یوځای شي نو دا به بلیډینګ کې غازې دونه په تیزی سره ځان سره وکړي چې دا به په الټو کې د انسان نه یا په ډکو میتیازو کې د انسان نه به ویني خو بعضې کې مایکرووي په نظر باندې نه راځي او بعضې کې میکرووي مطلب ته به چې د انسان د وینې الټۍ وکړي دا کم کسان چې عام طور عمومي زه بیا هم دا خبره کوم چې موږ چې لکه زه د معدې مریض یم د دې مطلب دی چې زما هایپر اسیډیټي ده او چې کله الله تعالی موږ زموږ السر نوم د بزان باندې څوک برنه حق نه دي چې څوک ډاکټر هغه ته انډوسکوپي نه کړي پرې ځای ته کیمرا نه اراده نه کړي السر چې کله پیدا شي به د انسان رنګ تک زیړي دغه مثال به د پنچر د نه به نه په ډکو میتیازو کې اومځي او د نه کې دي شي چې مطلب کله تکلیف سی وشي به په الټو کې اومځي اچ پایلور عموما چې موږ چې لکه اچ پایلور زما پازیټیو اچ پایلور په دې کې اوسېږي او دا د خپل حفاظت لپاره یو قسم ماده دغه کوي ځان ته د ماحول نیوټرالایز کوي چې هغې ته ویل کېږي یوریز دغه یوریز چې کله په بلډ کې کوم یوریا راځي د هغې سره کم دا د هغې سره میلاو شي نو دا په
ایمونیا ځان سره جوړ کی یوریز او یوریا چې کله یو بل سره یوځای شي دا کم کیمیاوي عملو کې دا غي ځان سره ایمونیا سازه کی اق ایمونیا بیا د معدې د پي دیوال چې کم دی دا به کټ کوي او چې کله د پي نظام د معدې کټ شي نو بیا هم د تیزاب او د پیپسینو د دې د معدې اندرونی چې کم دیوال د اپیتیل الوال هغه ته د تیزاب او د پیپسین د دې رسوي او چې کله تر دې رسوي وشي نو دغه دیوال اندرونی دیوال دغه بیا هم زخم شي دغه حالت کې ایروجن هم کیږي او په دغه حالت کې السر هم کیږي نو کوشش دا وکړئ تاسو ته ما وجه خو دلی چې سټرس که تاسو له بعض وخت ډاکټران د دماغ ګولې درکنو تاسو د مو چې زره دماغ مریض نه یم دغه مطلب دی چې لکه سټرس دی مطلب ستا په وجود باندې ټینشن دی ستا غوسه ډیره زیاته درځي تا ستا دماغ غیخ ساتي چې کله ستا دماغ یخي نو ستا به پروټون پمپ چې کوم دی دا به ستا بیا تیزاب نه سازي او دا نور سيزونه خو زمونږ په لاسو کې د لکه سیګریټ شلو مصالحدار خوراکونه شلو یا چای شلو په کار د شمنګ د استعمال کم کو بروپین ډیسپلین ګولې شلې په کار د شمنګ دا برنه حق نه استعمال وکړه زمونږ ضرورت په پیناډال باندې کیږي سر کیږي نو په کار د شمنګ دغه سيزونه ته لاس نه اچو علاج پکې پاتې شو چې علاج په څه باندې هغه وخت قتل په کار د چاره حمل شته نشته ګور دی خپل حالت کې نه دی ارخان سره حساب کتاب کې دی ور خپل حالت کې نه دی سره د ځل مریض دی یا د ځل دوا نه خوري که نه خوري دا ټوټل بیا په دې باندې ډیپند کوي چې مطلب تعالی که څوک دوا نه درکې په کوم بنیاد باندې بدل کوي نو ستا حالت ته وګوري په هغه لیول سره بیا تعالی دوا نه درکې او تاسو ته ما وجه خو دې چې په کوم سجن باندې سیوا کیږي په کوم طریقه باندې کیږي څوک تمرینه او ژوند سختي اجازه نه غواړم د الله په امان